بسم الله الرحمن الرحیم. نمبر 9 ولا یشبه الانام. الله تعالی شته خود انسانانو مشابه نه ده. څه مطلب؟ انسان ګوري په سترګو سره، الله تعالی ګوري خود سترګو محتاج نه ده. انسان اوري په غوږو سره، الله تعالی اوري خو اورېدلو کې د غوږو محتاج نه ده. انسان خبرې کوي په ژبه سره، الله تعالی خبرې کوي خو د ژبې محتاج نه ده. بالکل دغه رنګي هر انسان د پاره په یو ځای باندې د کېناستلو د پاره د جسم ضرورت ده. جسم د نوي او انسان دی وي دا نشي کېدلی، او الله تعالی جسم نشته او بیا هم الله ده. د انسان ذات دی وي او جسم دی نوي دا نشي کېدلی، الله تعالی ذات شته بغیر د جسم نه. د انسان اعضاء دی نوي او انسان دی وي دا نشي کېدلی، الله تعالی بیا هم الله ده بغیر د اعضاء نه. نو ولا یشبه الانام، الله تعالی د انسانانو مشابه نه ده، الله تعالی د انسانانو پشان نه ده، د انسانانو غوندې نه ده. کله چې قرآن کریم کې دا آیات راشي ید الله فوق ایدیهم، نو د دې معنی لاس کول چې الله تعالی د پاره لاس ته کما یلیکو بشانه نه داسې به ترجمه نه کوي چې الله تعالی د پاره لاس ته کما یلیکو بشانه، بلکې د دې ترجمه داسې ده چې الله تعالی د پاره ید ده کما یلیکو بشانه. یو دا د ید معنی لاس کول او بیا دا ویل چې کما یلیکو بشانه لکه څنګه چې د الله تعالی د شان لایق ده، او دا بالکل غلط ده. او بل دا د ید معنی ید کول او بیا دا ویل چې کما یلیکو بشانه لکه څنګه چې الله تعالی د شان لایق ده، دا د ترجمه له یدن کما یلیکو بشانه. نو ولا یشبه الانام، الله تعالی دا د چا مشابه نه ده، د چا غوندې نه ده. نو کچیرته د ید معنی لاس وکي دا صفت الله تعالی لپاره هم خاص کوي، نو داسې ید الانسان کما یلیکو بشانه دا د انسان لپاره هم خاص کوي تاسو. او داسې که د ید معنی لاس وکي نو دا راځي ید الحیوان کما یلیکو بشانه، د انسان لپاره هم لاس خاص کو او د ځناور لپاره هم خاص کو. او دا لاس چې کومه ده د عضو جارحه نه ده، الله تعالی د اعضا نه پاک ده. نو الله تعالی لپاره د داسې شي نسبت کول، داسې شي صفت الله تعالی طرف ته نسبت کول چې هغه د اعضا نه وي، دا بالکل ټیک نه دي. نو په قرآن کریم کې چې کوم آیات ته ید الله فوق ایدیهم د دې دا ترجمه کول چې الله تعالی د پاره لاس ته کما یلیکو بشانه دا بالکل غلطه ده، او دا ترجمه کول چې الله تعالی د پاره ید ده کما یلیکو بشانه دا بالکل ټیک ده. نو ځکه فرمایي ولا یشبه الانام، الله تعالی د انسانانو مشابه نه ده، الله تعالی د انسانانو غوندې نه ده. او د موږ اهل سنت والجماعت متأخرین د ید معنی قدرت کوي، حالانکه اصلا دا د موږ مذهب نه ده بلکې د معتزله او د قدریه مذهب ده. الفقه الاکبر کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا لیکلی دی ولا یقال ان یده قدرته او نعمته لأن فيه ابطال الصفه وهو اهل القدر والاعتزال. و دا د قدریه او د معتزله او مذهب ده او د موږ مذهب نه ده، خو د موږ متأخرین دا هم د دغه ید معنی قدرت کوي. بیا دا ما وایي چې یو د مذهب د معتزله و ده، او بیا ولې موږ اختیار کړی ده، د دوه وجې دي. اوله وجه ده چې معتزله د ید معنی قدرت کوي په درجه د یقین کې، او موږ اهل سنت والجماعت د ید معنی قدرت کوو په درجه د ځون کې. او که چیرته موږ د ید معنی قدرت نه وکړو، بیا خلک د فرقه مجسمه په عقایدو کې راځي. فرقه مجسمه د عقایدو نه ډېر زیات بیا متاثر کیږي، په دې وجه موږ د ید معنی دا قدرت کوو. دوی بیا خلک په دې وجه ګمراه کوي چې یو سرته قرآن کریم ده او بل سرته د اهل سنت والجماعت اقوال دي،
وای اهل سنت والجماعت وای چې الله تعالی د پاره لاس نشته، حالانکه قران کریم کې راځي ید الله فوق ایدیهم. دوی وای چې د الله تعالی د پاره سترګې نشته، حالانکه قران کریم کې راځي وصنع الفلک باعیننا. دوی وای چې الله تعالی د پاره مخ نشته، حالانکه قران کریم کې راځي کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. دوی اهل سنت والجماعت وای چې الله تعالی د پاره پونډۍ نشته او قران کریم کې راځي یوم یکشف عن ساق. نو موږ وس عوامو ته دا خبره صحیح په سمج کې نه ورځي او عوامو ته وایي چې یو سر ته د اهل سنت والجماعت ول خبرې دي او بل سر ته د قران کریم دا. قران کریم وایي چې الله تعالی د پاره سترګې ستا، قران کریم وایي چې الله تعالی د پاره مخ ستا، قران کریم وایي چې الله تعالی د پاره لاس ستا، او دی اهل سنت والجماعت وایي دا نشته. نو موږ واست دی خبره ومنو کدی قران کریم خبره ومنو. خلک وایي چې د قران کریم خبره ومني. نو دی خلک په دې طریقه باندې د خپل مذهب ته اړوي او گمراه کوي. نو په دې وجه موږ د ید معنا په درجه د ځن کې د قدرت کوو، ځکه چې موږ خلک د دې فرقې مجسمانه بچ کو. او د موږ کوم اصل مذهب دا ید وجه عین ساق دا د الله تعالی صفات دي او د الله تعالی صفات چې کوم دي د دې معنا موږ نسو کولای او د دې معنا موږ ته ناراضي، بلکې څنګه چې الفاظ په هغه طرف باندې به په هغه قسم به الله تعالی ته منسوب کوو. او بل چې موږ د دې معنا هغه کوو په د قدرت معنا کوو، دا صرف د دې وجنه چې موږ خلک د دې فرقې مجسمه په حفاظت کې وساتو. او دغه ترجمه چې کومه ده. او بل دا چې د موږ په معاشره کې داسې الفاظ د استعمالیږي په تور محاوره چې یو سړی ته وایي چې د دې پلانکی سړی نه ځان بچ کوه، د دې لاس وژده دي. د دې مطلب دا نه چې لاسونه یې وږده دي، بلکې دا مطلب دا چې دا سړی په طاقت کې ده، د دې نه خپل ځان په حفاظت کې ساته. نو داسې د لاس معنا د طاقت هم راځي، موږ په محاوره کې استعمالیږي. او داسې سترګې عین د دې معنا دا ده چې حفاظت کول، یعنی یو سړی بل چاته وایي چې ته همیشه د موږ د نظر لاندې یې، یعنی د موږ په نگرانی کې. مطلب دا ده چې موږ په نگرانی کې. نو د ید مطلب د ید معنا قدرت کوله، دغه علامه ابن الحمام رحمت الله علیه د لیکل ده. الله تعالی دې مونږ تاسو ته د صحیح عقیده سمجھ را نصیب کړي.